بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم ما أتمر. دا دویم سبق ته زمونږ د باب د سوره توبه چې په بیان د توبه کې وو چې الله رب العزت په توبه باندې ډیر زیات خوشحاليږي او د توبه لپاره مونږه پرون آیاتونه ذکر کړو. یو حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هم تیر شو. دا دویم حدیث په دې کې تیریږي چې دا روایت کړل د اغر ابن یسار نه. د خپل نوم اغر دی، د پلار نوم یسار دی او د مزنی قبیله دی. او دا د صحابي دی چې دنه وې د یو روایت نقل لبل روایت نشته، هم صحیح سته او دنه د یو حدیث را نقل کړي. دی حدیث کې دی وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایله دی چې یا ایها الناس اے انسانانو توبو تاسو توبه واسي الى الله الله پاک ته، واستغفروه او طلب د بخنه وکي د دی الله پاک نه. نو تاسو توبه واسي الله ته او طلب د بخنه وکي، یعنی ما تاسو ویلو چې توبه ویل کیږي رجوع په ځړه سره کول او طلب د بخنه هغه رجوع په جبه سره کول، یعنی په ځړه باندې عزم کول، قصد او اراده کول چې بیا به ګناه نه کوم، او په خله باندې استغفار کول. ځکه نبی علیہ السلام وی چې فإني پس یقینا ز اتوب ز توبه واسم فی اليوم پورس کی ما اتمرتن سل کرتا سل پیری ز دعا توبه واسم استغفار کوم سل پیری. نو د دې سل پیرونه مراد دلته کې ما پرون تاسو ته وی چې 70 مرتن راځي او کله 100 مرتن یا 100 مرتن سل پیری یاد راځي. د دې معنی دی چې د دینه مراد زیادت مراد دا مراد نه چې دوی بس ناسي د غسل پیری دا چل لکه مونږ په خپل عرف کې وایو سل پیری مې ورته وی، نو سل پیری وته مونږ نه ویلی، خو مراد تر نه کثرت او تاکید وی. او بل خبره دا هم معلومه شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم دی، بی ګناه دی، بیا هم توبه کوي او استغفار وباسي. نو مونږ له به طریقې او لا په کار دی چې مونږ استغفار کوو. بل خبره ما تاسو پرون هم وکړه چې دا به حیثیت د تعلیم خی نبی علیہ السلام چې خپل امت ته چې تاسو توبه او استغفار کوئ، ځکه چې احکامات د الله ژوند کول ډیر ګران کار دی. نه چې کله احکامات ژوند کول ګران کار دی نو هغه پوره سړی نشي ادا کول. نه په هر حکم نو ورستو استغفار کول دې د پاره څه کمې شي الله غو معاف کی. او بل ما تاسو ته دا ویلو چې استغفار یا توبه وستل د مستقل عبادت ته چې سړی ادا کوي.